په اکثر آیتونو د قرآن شریف کې د خدای پاک صفت ذکر کی، والله علی حکیم، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله سمیع بصیر. د خدای مدح د ایمان او عقیدت ته دا دوه کلمې خدای پاک ته ذکر خوښې دي او خدای پاک خپېږي چې دا دوه کلمې سره د اختصار نه د خدای په ټولو صفاتو دلالت کوي. اجمالا د خدای ټول صفات چې دي نو دوه قسمه دي. یو ته صفات ثبوتی وي، لکه خدای د قدرت خاوند دی، خدای د سمع او د بصر او د کلام او د اراده خاوند دی، دې ته صفات ثبوتی وي او صفات اکرام ورته وي. دویم ته صفات سلبی وي، لکه خدای جسم نه پاک دی، خدای د مکان نه پاک دی، خدای د حیث نه پاک دی، خدای د هر عیب نه پاک دی، خدای د مخلوق په شان نه دی. دې ته صفات تنزیه هم وي، صفات جلال هم وي، صفات سلبی هم وي. په ذل جلال والاکرام کې دغه ته اشاره ده. نو دا دوه کلمې خدای پاک ته ځکه خوښې دي چې دا د خدای د دواړو صفاتو باندې دلالت کوي. په سبحانه سبحانه کې د خدای صفاتو سلبیه ته اشاره شوه چې خدای ته پاکې د جسمیت نه، د مکانیت نه، د عروض د حوادثو نه، د دې د ښځې نه، د زوی نه، د اولاد نه، د حاجت نه، د شرک نه. او بحمده او عظیم کې د خدای صفاتو ثبوتی ته اشاره شوه. نو دا دوه ښکلې کلمې سره د اختصار نه د خدای په ټولو صفاتو دلالت کوي. نو چې سړی دا وایي د حقیقت کې د خدای ټول صفات وي، نو چې د خدای صفات وي نو خدای په ډېر خوشحالېږي. خفیفتان علی اللسان، دا دوه کلمې دا په وینا کې اسانې دي. دا سبحان الله سبحان الله العظیم دا اسانې دي. دا ولې اسانې؟ نو علما د صرف او د نحو وایي چې اسم اسانی په نسبت د فعل، او بیا په اسم کې معرب اسانی په نسبت د مبنی، او په معرب کې منصرف اسانی په نسبت د غیر منصرف. په دې دواړو کلمو کې فعل نشته، اسما دي خالص، مبنی نشته، معرب دي خالص، غیر منصرف نشته، منصرف دي خالص. دي خو راځي مخې منصرف دي خالص. نو اسماء معربه منصرفه خالص پکې موجود دي. نو د دې وجه نه په ژبه آسان دي. دیمه د صرف ملایان وایي چې حرف حلقي یا هغه حروف چې قریب المخرجي دا چې په یو ځای راشي نو کلمه کې سختی راځي. حرف حلقي چې په یو ځای راشي لکه ترکتها ترع الحیاء، نو دې کې حرف حلقي یو ځای نه دی راغلی. یا قریب المخرج لکه لیس قرب قبر حرب قبر، په تلخیص کې ویلي دی وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. نو دې کې هغه قریب المخرج حروف په یو ځای نه راغلي. او ثقيلتان فی المیزان، په تله کې به دا درنې وي. د باب سره مناسبت په دې جمله کې دی چې دا اقوال دي چې تلل کېږي به د قیامت پاس. د دې لوستل د انسان عمل دی، نو د انسان عمل او د انسان اقوال به تلل کېږي. که تلل کېدی نه نو د دواړو جهانو سردار به دې ته ثقیلتان فی المیزان نه. هغه دوه کلمې کوم دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سبحان صيغه د مصدر ده، د دې فعل ثلاثي مجرد استعمالي. تاسو که قاضي ویلي منطقيان وای چې سبحان مصدر نه دی، اسم مصدر دی، ځکه اصل باب سبح یسبحون دی، نو اصل مصدر تسبیح دی، دا سبحان اسم مصدر دی. نو شاه مرشاه صاحب وای منطقيان په عربي لغاتو سپیږي، جاهلان دي. دا مصدر دی او د دې باب په خپل د ثلاثي مجردونه استعمال لې او شاهد عربي دا دی. دا شعر وای په خدا کې قبح الله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا احلالا.
سبح ثلاثی مجرد نراغی. نو سبحان الله اصبح سبحان الله انزهه عما لا يليق بجلاله، پاکی ویم خدای لا. نو سبحان مصدر دی او منصوب دی وجوبا بحذف عامله. دا واو بحمده کی دا واو دا دا عطف دا پارنه دی حال دا پارنه. نو اصبح سبحان الله متلبسا بحمده سبحان الله العظیم. گوری دا دی بار جملو پا میز کی حرف عاطف نشتا، ذکر حرف عاطف پا آغا ذکر رازی چی آغا دو جملو کی تغایر من وچن و اتحاد من وچن وی، که دو جملے متحد وی من کل الوجوه یا منفصل وی من کل الوجوه نو علتا کی عطف نرازی. نو چونکہ دی بار جملو کی کمال اتصال لے نو عطف پکی ندر آگلے. ہاں دعوو عاطفہ ندے دا دی دا سے مثال لے لکا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دا دو جملی دی عاطف پکی ندے مثال. خد دی که دا خدای دا صفات و ذکر راگئی، دی که دا خدای ذکر راگئی، دا دی وینا، دا دی مراقبہ، دا دی تصور کو، دا دا تزکیه دا اخلاق او دا تربیت دا نفوس او دا تطهیر دا عقائد سر تعلق لري.